بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف اووم نمبر درس دی. د هفت اقسامو باز شروع دی. د دې نه مخکې اول نمبر درس مو وی د هفت اقسامو. اول هم هفت اقسام مکمل په یو نقشې په شکل کې ټول ویلیو. د هغې نه پس هم بیا د یو تعریف شروع کړو، د هغې مثالونه او وجه تسمیه هم شروع کړه. نو اول نمبر مونږ صحیح ویلو، یاره چې صحیح تعریف څه ته وایي، د صحیح تعریف څه دی، بیا د صحیح مثالونه او صحیح ته صحیح ولې وایي، د هغې وجه تسمیه هم معلومه کړه چې یاره د دې ته ولې دا صحیح وایي. نو هغه باس ټولو شو. نن به انشاءالله مونږ د هفت اقسام کې چې کوم دویم قسم دی د محموز څه ته وایي، د محموز تعریف او قسمونه به انشاءالله نن مونږ بیانو او وجه تسمیه به هم وایو. نو اول د محموز وایي څه ته، د هغې تعریف اول زده کوو. محموز داسې صیغې ته وایي، محموز داسې صیغې ته وایي چې د هغې د فا یا د عین او یا د لام کلمې په مقابله کې حمزه وي، یعنی یا د فا په ځای باندې حمزه وي، یا د عین په ځای حمزه وي، یا د لام په ځای حمزه وي. لکه موږ سره دا فعاله دی، فعاله. نو موږ سره دا یو د فا ته فا کلمه وایي، د عین ته عین کلمه وایي او د لام ته لام کلمه وایي. دا خو مخکې موږ صرفو کې ویلي دي. اوس که موږ سره یوه صیغه ده لکه مثلا اماره. د امره کې د حمزه ته مونږ فا کلمه وایو، ځکه چې د امره بر وزن فعاله دی. ټیک شوه؟ نو د حمزه ته مونږ فا کلمه وایو، د میم ته مونږ عین کلمه وایو، ځکه دا د عین په ځای باندې دی. او د لام ته مونږ د را ته مونږ لام کلمه وایو، ځکه چې دا د لام په مقابله کې دی. حمزه د فا په مقابله کې دی، میم د عین په مقابله کې دی، او را د لام په مقابله کې دی. نو دلته کې وګوره د فا کلمې په مقابله کې حمزه ده، د فا کلمې په مقابله کې حمزه ده. نو دې ته مونږ محموز ځکه وایو چې یا به د فا په ځای حمزه وي، یا به د عین په ځای حمزه وي، یا به د لام په ځای باندې حمزه وي. لکه اوس دلته کې د فا په ځای حمزه ده، دی بل کې ګوره یې رأسن، دا رأسن رأس سر ته وایي. رأسن کې وګوره د عین کلمې په ځای باندې حمزه دی، دا حمزه را ده، حمزه دی او سین دی. او دریم نمبر ګورئ د لام کلمې په ځای کې لکه قرء یا قرأ، قرء فرض کا قرء یا قرأ. د کدی کې رأسن کې به موږ وایو واخلو سأله فعل دی، دا رأسن اسم دی. نو سأله ته وګورئ دلته کې د عین کلمې په ځای باندې حمزه دی. او قرأ به واخلو، دا قرء اسم دی، نو په اسم کې هم راځي. نو ګورئ دلته کې د لام کلمې په ځای باندې حمزه دی. نو کله چې د عین کلمې د فا کلمې په ځای یا د عین کلمې په ځای یا د لام کلمې په ځای د دریو واڼو کې په یو ځای باندې حمزه راغی، نو دغې ته به محموز وایي. اوس بیا د دې خپل نومونه دي. نو ګورئ محموز داسې صیغې ته وایي چې د هغې د فا یا د عین یا د لام کلمې په مقابله کې حمزه وي. نو اول مثال کې امره کې حمزه، دا حمزه چې راغی دا د فا کلمې په ځای راغی. سأله کې حمزه د عین کلمې په ځای راغی. او قرأ کې دا قرأ دی، قرأ کې حمزه د لام کلمې په ځای باندې راغی. ټیک شو جی؟ نو دې ته محموز وایي. بیا د محموز درې قسمونه دي. د محموز درې قسمونه دي. یو ته محموز الفا وایي، یو ته محموز العین وایي، یو ته محموز اللام وایي. اجمالا یعنی مختصر د دې تعریف زده کړئ. محموز الفا څه ته وایي؟ چې د فا مقابله کې حمزه وي، هغه ته محموز الفا وایي. او محموز العین څه ته وایي؟ چې د عین په مقابله کې یعنی د عین په ځای باندې دغه وي حمزه وي، هغه ته محموز العین وایي. او محموز اللام څه ته وایي؟ چې د لام په مقابله کې دغه وي د حمزه وي، نو هغې ته محموز اللام وایي. د ګوره دا موږ سره فعاله دی، فعاله. نو د ده په مقابله کې ګوره یو اماره دی، اماره. یو به واخلې دلته کې امره کې د فا په مقابله کې، فا ته چې کوم مخامخ دی حمزه ورته مخامخ دی، نو د فا په مقابله کې حمزه دی. دا بیا ګوره سأله، سأله. نو ګوره دلته سین د فا په مقابله کې دی، د حمزه چې دی دا د عین په مقابله کې دی. نو دلته کې دا حمزه چې دی دا د عین په مقابله کې دی، دته محموز العین وایي. محموز العین ورته ځکه وایي چې د عین په مخامخ عین ته مخامخ دی دا حمزه، نو دته محموز العین وایي. او دلته د فا ته د حمزه مخامخ دی، نو دته محموز الفا وایي. او چې کله لام ته مخامخ وي لکه ګورئ قرأ، نو ګورئ دلته دې لام ته مخامخ دا حمزه دی،
د قرأ د آخري حمزه چې دی دا د لام ته مخامخ دی، د فعله د لام ته مخامخ دی. نو دې حمزه ته محموز اللام ځکه وایي چې دا د لام په مقابله کې یعنی لام ته مخامخ دی، د لام په ځای باندې دی. نو دا درې د محموز قسمونه دي. د محموز درې قسمونه دي. یو خو اول محموز زده کوي، د محموز تعریف زده کوي. محموز داسې صیغې ته وایي، محموز داسې صیغې ته وایي چې د هغې د فا کلمې په ځای یا د عین کلمې په ځای یا د لام کلمې په ځای د درې واړو کې د یو په ځای باندې حمزه راشي، هغې ته محموز وایي. بیا د محموز درې قسمونه دي، یا به محموز الفا وي، یا به محموز العین وي، یا به محموز اللام وي. محموز الفا څه ته وایي چې د فا په ځای باندې یعنی د فا مقابله کې حمزه وي. محموز العین څه ته وایي چې د عین مقابله کې حمزه وي. محموز اللام څه ته وایي چې د لام مقابله کې حمزه وي. اوس به د درې واړو تعریف هم زده کړو، بیا به مثالونه ولیکو، په فعل کې به مثالونه کوو، په اسم کې به مثالونه کوو. ټیک شو جی. ګورئ د محموز الفا تعریف، د محموز درې قسمونه دي کنه. اول پکې محموز الفا دی. نو اول د محموز الفا تعریف زده کوي چې د فا کلمې په ځای حمزه وي نو محموز الفا ورته وایي. چې د فا مقابله کې حمزه وي یا فا ته مخامخ حمزه وي، فعله به واخلي فعله، نو د فعله ته به مخامخ یو اسم یا یو صیغه ولیکي، که هغې کې د فا ته مخامخ حمزه نو هغې ته محموز الفا وایي. چې فا ته مخامخ وي هغې ته محموز الفا وایي. لکه اماره، په دې اماره کې وګوره نو د بروزن فعاله، نو د فا چې دی دا دلته بره ورته ولیکه فعله فعله. نو ګوره دا حمزه د فا ته مخامخ دی، دا عین چې دی د میم ته مخامخ دی، او دا لام چې دا را ته مخامخ دی. نو دې ته وایي چې د فا مقابله کې حمزه وي. نو ګوره دلته د فعله ته مخامخ حمزه دی، د امره دا حمزه اول د فا مقابله کې دی. دا وګوره دا دواړه یو بل ته مخامخ دي. نو دې ته ځکه محموز الفا وایي چې د فا برابر فا ته مخامخ یا د فا مقابله کې حمزه دی یا د فا په ځای باندې حمزه دی، نو ځکه ورته محموز الفا وایي. بروزن فعاله. ټیک شوه. او امر بروزن فعلون، دا امر دا د اسم مثال دی. د اماره مصدر چې دی هغه امرون دی، او امرون دا مصدر چې دا همیشه اسم ویګره، دا د اسم قسم دی. اسم درې قسمونه دي، یو ته اسم جامد وایي، یو ته اسم مصدر وایي، او بل ته اسم مشتق وایي. نو دا اسم مصدر چې دی دا د دې اسم مصدر نه د امره فعل جوړ شوی دی. نو دا امرون چې دی دا د امره مصدر دی، نو دا هم اسم دی. اسم دلته کې امره فعل دا د فعل مثال شو، او امرون بر وزن فعلون دا د اسم مثال شو. خجی اوس محموز العین زکو چې د عین ته مخامخ یا د فعله عین نه دی، عین د عین ته مخامخ چې په بله کلمه کې په بله صیغه کې دغه راشي لام راشي، د عین مخامخ لام راشي، نو هغې ته محموز العین وایي. چې د عین کلمې په ځای یا د عین کلمې په ځای یا د عین کلمې مخامخ یا د عین کلمې مقابله کې حمزه راشي، حمزه، نو محموز العین ورته وایي. لکه سأله، سأله، فعله. ٹھیک شو. سأله بر وزن فعله، دا فعله دی. ٹھیک شو. نو ګورئ د دې ته چې د سأله ته چې فعله ولیکي نو د عین په مقابله کې د حمزه راغی، نو دلته محموز العین ځکه وایي چې د عین په ځای کې حمزه وي. نو دا سأله بر وزن فعله دا د اسم د فعل مثال شو. او رأس بر وزن فعل، یا د سأله مصدر واخله، سأل بر وزن فعل، نو دا رأس سر ته وایي، دا اسم دی. او سأله تپوس ته وایي، دغه فعل دی. نو رأسون چې دی دا مصدر دی، دا اسم دی، او دا بر وزن فعلون. نو په دې کې ګوره په اول د فا کلمې په ځای باندې د فعله مقابله کې چې والي نو فا په ځای را ده، او د عین په ځای حمزه دی. نو دلته محموز العین ځکه وایي چې د عین په ځای یا د عین مقابله کې یا عین ته مخامخ حمزه دی، نو دلته محموز العین وایي. اوس دریم نمبر محموز اللام. محموز اللام د محموز اللام تعریف اولی ځکه چې د لام کلمې په ځای یا د لام کلمې مخامخ یا د لام کلمې په مقابله کې حمزه وي، نو محموز اللام ورته وایي. لکه قرأ، قرأ، وګوره دلته حمزه اخیره کې راغی، اول قاف دی نو دا د فا مقابله کې دی، بیا ورپسې را ده دا د عین مقابله کې دی، او بیا ورپسې حمزه دی دا د لام مقابله کې دی. نو چې د لام مقابله کې یا لام ته مخامخ دغه وي حمزه وي، نو هغې ته محموز اللام وایي. نو قرأ بر وزن فعله، قرأ فعل دی، نو دا د فعله فعل په مقابله کې دی. او قرء بر وزن فعل. ٹھیک شو. نو د قرأ مصدر قرء دی، قرء اسم دی،
نو دا د اسم مثال شو چې دلته د عین کلمې په ځای باندې مصدر راغی. نو قرء بر وزن فعلون. دا خو د دې د محموز اول تعریف هم زده کو چې د فا عین لام مقابله کې حمزه وي نو هغه ته محموز وي. او بیا د محموز درې قسمونه دي. نو اول هم د محموز تعریف زده کو چې د فا عین لام مقابله کې حمزه وي هغه ته محموز وي. بیا د محموز درې قسمونه دي، یا به محموز الفا وي، یا به عین وي، یا به لام وي. محموز الفا، محموز اللام، محموز الفا، محموز العين، محموز اللام. محموز الفا هغه محموز ته وایي چې د فا مقابله کې حمزه راشي. محموز العين هغه کلمې ته وایي، هغه صيغې ته وایي چې د عین کلمې په ځای باندې حمزه راشي. او محموز اللام هغه صيغې ته وایي چې د لام کلمې په ځای باندې حمزه راشي. بیا دا خو ټول مثالونه مو شو، د اسم مثال مو شو، د فعل مثال مو شو. اوس محموز ته محموز وایي ولې؟ ټیک شوه. د محموز وجه تسمیه. تسمیه مطلب دا چې د محموز دا نوم ولې محموز ښودلی شوی، دغه وجه تسمیه دغې ته وایي. د محموز ته د څه وجې نه محموز وایي؟ نو د محموز ته محموز ځکه وایي، محموز ته محموز ځکه وایي چې د محموز معنی ده حمزه ورکړی شوی. حمزه ورکړی شوی، نو د محموز معنی ده حمزه ورکړی شوی. او په دې صیغه کې هم حمزه وي ځکه ورته محموز وایي. دې صیغه کې حمزه وي ځکه ورته محموز وایي. نو دا زمونږ د محموز باسو د 7 اقسامو دویم قسم او 7 اقسامو ما تاسو ته شعر لیکلی و. دا ګورئ جي صحیح هستو، صحيح است مثال است مضاعف، لفيف ناقص محموز أجوف. صحيح است مثال است مضاعف، لفيف ناقص محموز أجوف. صحيح است مثال است مضاعف، لفيف ناقص محموز أجوف. نو دا 7 اقسام 7 اوو ته وایي. اوو نو د اوو قسمونو دا شعر دی، دا په یاد باندې یاد کړئ. انشاءالله تاسو ته به په ژوند کې ډېره فایده درکوي. اوس موږ پکې د صحیح تعریف دی نه مخکې شپږم درس کې وکړو، نن اووم درس کې د محموز وکړو. بیا به ورپسې داسې په ترتیب باندې یو بحث کوو انشاءالله. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.